پاکستان د یو ادارې خبره به وکم پاکستان کې په پېښور غونډې ښار کې KPK صوبه خیبر پښتونخوا کې یو څو کاله مخکې یو سکول باندې حمله شوې وه آرمی پبلک سکول دغه سکول نومو خبر وای دا غینه لکه په دغه آرمی پبلک سکول کې نابالغه واړه ډیر ماشومان هغه قتل کړي شوی پاره کې د یوې وړې ماشومې خبره کوم بیا خپل خبره راغونډوم مسلمانانو په دغه سکول کې یو داسې یو وړه ماشومه ده د مور او پلار یو لور ده بل خور نه لري دا ماشومه دا د مور پلار داسې لور ده چې د دې بل رور نشته په کور کې یو ده او بس هم دقه یو ده اندازه ولګوه چې دا به څومره نیازبینه وي یو صحافي لیکلی دی یو کالم نگار لیکلی دی وی چې کله په آرمی پبلک سکول حمله وشوه دا هغې نه وروستو موږ یوه تجزیه اخیسته ده د ماشومې د مور او پلار نه دغه یوه وړه ماشومه سهار چې سکول ته تله مور له راله وایي بیبې ما له 10 روپۍ راکړه سکول ته ځم ستاسو بچي چې سکول ته ځي پیسې غواړي که نه غواړي مدرسې ته ځي غواړي که نه غواړي مور ورته وای بابا د کمره کې دی ورشه ابو نواله مور کچن کې د نغروزه کې ناسته ده پلار کمره کې دی مور دا ماشومه پلار ته اولېګله پلار کټ کې دی ماشومه وړې چغې وای پاپا نا وخت کېږي پیسې راکه سکول ته ځم هغه وی ورشه امینه واله امی وی ورشه پلار نواله دا منډې ترړې وای او مور پلار له د دې ماشومې دا منډې ترړې او دا خبر یو دا چغې دا ولا مزه ورکي یقینا بچی ډیر خواږي او دا خو یوم دا نیازبینم دا نو ډیر مزه کوي مختصر دا چې مور ول د 10 روپو یو لوټ ورک الا بچی نه وخت دی الا شابه جامې واچولې سره ول غوړ کسترګې تورې کړې او هغه وړه ماشومې سکول ترا اولېګله چې څنګه سکول تراله کلاسونه شروع شو پیریډونه ولګېدل لګیا دي استادان ټیچران ټیچینګ کوي ناګهانه په سکول حمله کیږي او په دغه سکول کې نابالغه صغایر واړه ماشومان ډیر په بے دردۍ سره ډیر ګڼ تعداد کې هغه شهیدان کیږي ټول بچي زخمی دي د چا سر زخمی د چا سینه په ګولو سورې ده د چا لاس د بدن نه جدا دی د چا سر جدا دی دا وینو سیلاب روان دی موجوده اسمان په د جړه کوله د وخت پیریانو پرشتي په خفای د چا زړه چې د کانی نه وي د سینه کې د غوخه زړه لري په دې خبره زړه ډیر خبګيږي دغه وخت کې یو صحافي وای وې زرالم ما قتل په سکول کې د قیامت نه کم خوف او کم یره نه ډیر لوی دهشت دی زه په ځای نابالغه ماشومان پراته دي د وینو سیلاب روان دی زخمونه تازه دي تازه توده وینه بهیږي ومې قتل دغه یو وړه ماشومه دغه پلار چې را لېږلې وه دغه مور چې را لېږلې وه یو ځای کې پرته ده او د امي نارې وایي پاپا چغې وایي خو پاپا نشته امي نشته تازه توده وینه د زخمونو نه روانه ده وایي ما چې وکتل وایي ماشومې ډېر فریاد کو په ګولو سورې پرته ده هغه مور چې ولا سر ورکړې هغه په خاورو په دوړو باندې لت پت سر روان شوی هغه سترګې تورې شوی د مور د لاس او پاغه کې خورې دوړې الوتې وي په زخمونو باندې او هغه دوړې او خورې په شګې پاغه زخمونو کې پرته وي دې وخت کې زل وړاندې لاړم په دې سکول کې ګرځم یو ماشوم را اوچتوم د چا لاس زخمی او د چا خپه زخمی او د چا یو ځای زخمی او د چا بل ځای وی لک سات پس وی زه دې ماشومې له دوباره رالم دا ماشومه وفات شوې ده شهیده شوې ده د بدن نه روح پرواز کړی دی خو د مور د لاس هغه 10 روپۍ کلکې لاسو کې نیولې دي وی ما یو ملګري ته وی چې دا پیسې ته لګي راواله یو صحافي ورغه پیسو ته لاس کړي ویغه داسې کلکې نیولې وی چې نه پرې خو دی بیا غینه یو دغه کیل شان جوړ شو بل چې برغه ما به شابه پیسې راواله غي بنه پرې خو دی وفات نه پس
د خپل مور د لاس د 10 روپو غلوټ نه پریدي کله کې نیولې ده هر یو باورته چاته نه پرې خو ده ناګهانه کلی ته خبر لاړ خلک خبر شو په سکول عمله شوی ده د دې ماشوم مور پلار خبر شو دغه د لیونه پلار سکول ته را دن نشو هغه د غم نه لیونه مور او را روانه د چغي وای او را پریوزي خلک ورته وای حوصله کوا لور دې ټیک ده وای ما ته پته زما لور وفات ده او را منډه وهله او چرالل ای پښتنو دغه ماشوم لور نه غیر چار پیره غلیونه مور د غم نه تاویدله ته دې پسړه بس تیریږي دا بابا کی جون څنګه تیری او غیر چار پیره ته تاویږي چغي وای و چې لوري تاب سمرا فریاد کړي سمرا بدی امي امي आवाज کړي سمرا بدی بابا ته چغي والی الصحافي وای مزور علم ما دې مور ته وی ته د 10 روپے د ماشوم نه راواله او چې دا مور ولا ورلا او د خپل لور لاس کړي هغه ماشوم د 10 روپو غلوټ پرې خو ده خپل مور له د خپل وفا ثبوت ورکړي پښتنو اے بیبی اے زما امی اے موری سحر د 10 روپو دی لوټ د پاره تاسو پیری کمرې ته ولېګلم بیا پلار ز تعالی راهګلم ستا د 10 روپو هغه امانت لوټ په ما صحافیانو په ما پردو خلکو وس کړي ستا امانت پیسې ما بل چاله نه دی ورګړي نو مور ته د خپل هغه امانت د 10 روپو لوټه مور لا واپس ورکړ اے مسلمانانو د بچو قدر دغه مور نه تاسو کې داګه پسړه بس تیریږي دا سه مورم د پاکستان کې اوسېږي